انټرمیډیټ ایکسل په دې درس کې وایو چې څرنګه کولی شو له مختلف سورسز نه ایکسل ته ډیټا امپورټ کړو. د ډیټا امپورټ کولو لپاره په ډیټا ټیب باندې کلیک کړئ. د ګیټ ان ټرانسفارم ډیټا آپشنز په واسطه کولی شو له مختلف سورسز نه ایکسل ته ډیټا امپورټ کړو. خو که چیرته تاسو له 2019 نه لاندې ورژن ایکسل استعمالوئ دا آپشنز کیدای شي یو څه مختلف وي. لومړی راځو چې د ټیکسټ یا CSV فایل به څرنګه ایکسل ته امپورټ کوو. عموما چې د ریلیشنل ډیټابیسز نه ډیټا ایکسپورټ کیږي هغه اکثره یا د ټیکسټ فارمیټ کې وي او یا هم د CSV فارمیټ کې وي. د ټیکسټ فایل له نوټ پیډ سره اوپن کیږي او د CSV یا کاما سیپریټډ ویلیوز فایل عموما له ایکسل سره اوپن کیږي او دا دواړه قسم فایلونه د ریچ ټیکسټ فارمیټس نه قبلوي. له همدې کبله له ډېرې زیاتې ډیټا سره هم د فایل سایز ډېر کم وي. ما سره په دې ټیکسټ فایل کې یو څه سیمپل ډیټا ده او غواړم چې دا ډیټا ایکسل ته راوړم. نو غیر رسمي طریقه دا ده چې دا ډیټا به ورته مکمله سلیکټ کړم. کنټرول A د کنټرول او C بټن کې کاږم. ایکسل ته راځم دا سیل ورته انتخابوم. د کنټرول او V بټن کې کاږم. ګوره هغه ډیټا مې مکمله ایکسل ته راوړه. خو دا ډیټا اوس په صرف یو کالم باندې پرته ده. اوس غواړم دا ډیټا په کالمونو باندې تقسیم کړم. په ټیکسټ ټو کالمز آپشن باندې به کلیک کړم. که چیرې په هر کالم کې د حروفو تعداد یو برابر وي بیا ورته فکسډ ویت انتخاب کړئ او که چیرته په کالمونو کې د حروفو تعداد له یو بل نه مختلف وي بیا ورته ډیلیمیټډ انتخاب کړئ. په دې ډیټا کې د حروفو تعداد له یو بل سره توپیر لري نو همدا ډیلیمیټډ ورته انتخابوم. نیکسټ دلته ورته هغه ډیلیمیټر انتخاب کړئ چې په دې ډیټا کې استعمال شوی ده. له ډیلیمیټر نه مطلب دا ده چې په دې ډیټا کې کالمز له یو بل نه په څه شي جدا شوي دي. ګوره دلته د ټیب سیمی کالن کاما او سپیس آپشنز موجود دي. خو که چیرته ډیلیمیټر دا یو هم نو بیا ورته د ادر آپشن انتخاب کړئ او په دې خانه کې ورته خپل ډیلیمیټر ولیکئ. مثلا که چیرې د ټیلډا اپریټر وي نو دلته ورته ټیلډا انټر کړئ او که چیرې د پایپ اپریټر وي نو دلته ورته پایپ انټر کړئ. که غواړئ چې دوه مسلسل ډیلیمیټرز د یو ډیلیمیټر وشمیري د هغې دپاره ورته دا آپشن آن کړئ. د ټیکسټ کوالیفایر نه ورته ویلی شو چې هغه ویلیوز چې په سنګل یا ډبل کوټیشنز کې بند وي د ټیکسټ په شکل راواخله او یا کولی شو ورته نن انتخاب کړو. ما سره په دې ډیټا کې کالمونه په کاما باندې له یو بل نه جدا شوي دي نو په ډیلیمیټر کې به ورته کاما انتخاب کړم. نیکسټ له کالم ډیټا فارمیټ نه کولی شو د هر کالم دپاره جدا فارمیټ انتخاب کړو. که د کوم کالم ډیټا نه غواړئ چې امپورټ کړئ هماغه کالم ورته انتخاب کړئ او د ډو ناٹ امپورټ کالم آپشن ورته انتخاب کړئ. خو زه غواړم چې دا کالم دې هم وي واپس ورته جنرال انتخابوم ځکه زه د دې کالم ډیټا هم غواړم. د اډوانس له طریقه د اشاریې او 1000 سپریټر دپاره اپریټرز انتخابولی شو ځکه په بعضې هیوادونو کې کاما د 1000 سپریټر پر ځای استعمالیږي او په بعضو هیوادونو کې د ډیسیمل سپریټر پر ځای استعمالیږي. زه ورته وایم چې کاما د 1000 سپریټر وي. اوکې فینش. ګوره هغه ډیټا یې راته په کالمونو باندې تقسیم کړه. خو لکه مخکې مې چې ویلې چې دا د ټیکسټ فایل د امپورټ کولو غیر رسمي طریقه ده چې کیدای شي بعضې وخت له مشکل سره مخ شئ نو دا ډیټا ورته مکمله سلیکټ کوم. ډیلیټ. د ټیکسټ یا CSV فایل د امپورټ کولو رسمي طریقه دا ده چې په ډیټا ټیب کې فرام ټیکسټ اور CSV بټن باندې کلیک کړئ. دلته ورته خپل ټیکسټ یا CSV فایل انتخاب کړئ. امپورټ. ګوره دغه ډیټا پریویو راته ښیي او دا آپشنز ایکسل په خپله ډیټیکټ کوي خو کولی شئ چې تغیرات هم پکې راولئ. که د ټرانسفارم ډیټا بټن باندې کلیک کړم د پاور کیوري ایډیټر اوپن کیږي چیرته چې کولی شو په دې ډیټا کې اضافي تغیرات راوړو خو په پاور کیوري ایډیټر باندې به په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. که لوډ بټن باندې کلیک کړم دا ډیټا به راته یو نوي شیټ ته امپورټ کړي خو زه غواړم چې همدې شیټ ته دا ډیټا امپورټ کړم. په دې ایرو بټن باندې به کلیک کړم. لوډ ټو. په دې آپشنز کې ورته انتخابولی شو چې دا ډیټا په کوم شکل باندې غواړو. زه ورته همدا ټیبل انتخابوم. که غواړي چې دا ډیټا د یو نوي شیټ ته امپورټ کړي نو بیا ورته د نیو ورک شیټ آپشن انتخاب کړئ او که غواړي چې همدې شیټ ته ډیټا امپورټ کړئ بیا ورته د ایگزیسټینګ ورک شیټ آپشن انتخاب کړئ. په ډیټا ماډل باندې به هم په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. اوکې. ګوره هغه ډیټا یې راته نه صرف چې امپورټ کړه
بلکې یو لینک یې هم ورکړ. مطلب که اوس په ټکسټ فایل کې څه تغیرات راولئ او دلته د ریفرش بټن پسې کېکاږئ نو دا ډیټا به هم اپډیټ شي. په دوهم مثال کې درته د اکسس نه ایکسل ته د ډیټا امپورټ کولو طریقه ښیم. مثلا دا سیل ورته انتخابوم، ډیټا ټیب باندې کلیک کړئ، په ګیټ ډیټا آپشن باندې کلیک کړئ، فرام ډیټابیس فرام مایکروسافټ اکسس ډیټابیس. دلته ورته د اکسس هغه فایل انتخاب کړئ چې غواړئ د هغې نه ډیټا امپورټ کړئ. مثلا ما سره دا فایل ده امپورټ. ګورئ په هغه ډیټابیس کې ما سره صرف دا یو ټیبل ده، دا به ورته انتخاب کړم. دلته یې ګورئ پریویو راته ښیي. په دې ایرو آیکن باندې کلیک کوم، لود ټو. دا ځل ورته د ټیبل پر ځای د اونلی کریټ کنیکشن آپشن انتخابوم. اوکې. ګورئ په کیوریز کې ما سره هماغه ټیبل راغی. اوس چې هر کله وغواړم دا ډیټا شیټ ته امپورټ کړم، په ایگزسټینګ کنیکشنز باندې به کلیک کړم. ګورئ هماغه کنیکشن دلته ما سره موجود ده. په اوپن باندې کلیک کوم. اوکې. ګورئ د اکسس ټیبل نه راته ډیټا د لینک په شکل کې امپورټ کړه. اوس که په اکسس ټیبل کې څه تغیرات راوړئ او دلته د ریفرش بټن پسې کېکاږئ هماغه تغیرات به دلته هم راشي. په وروستني مثال کې درته د انټرنیټ نه د ډیټا امپورټ کولو طریقه ښیم. مثلا دا سیل ورته انتخابوم. له دې سایټ نه غواړم د کابل د 15 ورځو د موسم معلومات امپورټ کړم. نو دا اډرس مکمل کاپی کوم، کنټرول سی. په ډیټا ټیب باندې کلیک کوم، فرام ویب. په یو آر ایل کې ورته همدغه ادرس پیسټ کوم، کنټرول وی. اوکې. ګورئ د دې اډرس نه راته دا دوه ټیبلز راکړه. دا ټیبل که زه انتخاب کړم، ګورئ په ټیبل ویو کې دغه قسم معلومات ښیي. او که د ویب ویو ورته انتخاب کړم بیا راته په خپله هماغه سایټ ښیي د کوم ادرس مې چې ورکړی و. خو زه چې کوم معلومات غواړم هغه په دې ټیبل کې دي. واپس به ورته ټیبل ویو انتخاب کړم. ګورئ دلته راته د هماغې ډیټا پریویو ښیي. په دې ایرو باندې به کلیک کړم، لود ټو. د ټیبل په شکل یې غواړم، ایگزسټینګ ورکشیټ ورته انتخابوم. اوکې. ګورئ د انټرنیټ نه دا ډیټا راته د لینک په شکل راکړه. نو هر کله چې تاسو دا فایل اوپن کوئ دا ډیټا به هم اپډیټ کیږي. یا چې هر کله تاسو په ریفرش یا ریفرش آل بټن باندې کلیک کوئ دا کیوریز به مکمل اپډیټ کیږي. یا د کنیکشن پراپرټیز د طریقه کولی شو چې دې کنیکشن ته د خپل خوښي وخت انتخاب کړو. نو هر دومره دقیقې پس به دا کنیکشن په خپل ریفرش کیږي. همدارنګه کولی شو د کیوري نیم ورته تغییر کړو یا څه خاص ډسکرپشن ورکړو. اوکې. ګورئ دا ټیبل یې راته اپډیټ کړ. د ډیټا امپورټ کولو په نورو طریقو باندې او په وروستو درسونو کې کار کوو. که ویډیو هم خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.